بسم الله الرحمن الرحیم. باب غزوة الخندق وهي الاحزاب. باب د په بارا د غزوه خندق کی وهي الاحزاب او دغه غزوه خندق چې کوم دی نو دیتا احزاب هم ویل کی، دیتا غزوه احزاب هم ویل کی، غزوه خندق ته هم ویل کی. غزوه خندق ته ولي وای او غزوه احزاب ته ولي وای؟ نو وجه تسمیه دا ده. غزوه خندق ته ځکه وای چې نبی صلوات و سلام صحابه د حفاظت لپاره د مدینې نه غیر چاپیره او خندق کنسته و. معنی دا چې یو کندونته کنسته و، نو دا هغه د وجنه دته ویل کی غزوه خندق، یعنی غزوه چې مدینې نه غیر چاپیره په دې د حفاظت لپاره یو خندق کنسته شو. او غزوه احزاب ته ویل کیږي، دا احزاب جمع د حزب ده، او دا جماعت ته ویل کیږي، ګروه ته ویل کیږي، ډلې ته ویل کیږي. د مسلمانانو خلاف په دې کې ډېر شی ډلې را جمع شوې، د کافرانو، د يهوديانو، بنو غطفانو، دغه شانتي قریش او بنو قریظه، دا چې کوم خلکو د يهودو دا ټول شوی د مسلمانانو خلاف. تقریبا 10,000 لښکر جوړ کړو، دا ټول ډلې پکې ګروپونه پکې را جمع شون. په دې وجه ویل کیږي غزوه احزاب، یعنی د ډېرو ډلو سره غزا کول. اوس دا چې دا غزوه کله شوان د دې پر تاریخ کې اختلاف دی لګوندګي. یو قول امام بخاری رحم الله را نقل کړل او دغه قول له ترجیح ورکړی دی، او دا قول لا ابن حزم ظاهر رحم الله هم غیله ترجیح ورکړی دی چې دا غزوه احزاب او دا غزوه خندق چې کوم دین دا په 4م کال د هجرت باندې شو. ځکه چې دا ورسته یو حدیث را روان دی چې حدیث نمبر 137 پای کې راځي، دا غنه د استدلال کوي چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د خود د جنگ په وخت کې د 1400 کالو په دې وجه باندې نبی له سلام دله د جنگ اجازه ورنکړه چې ته د غلنه زی جنگ لبنه زی ځکه تماشومي. او په احزاب کې ول بیا نبی صلوات و سلام اجازه ورکو د 1500 کالو. نو پته ولګی چې په احد کې د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عمر 44 کالو او په احزاب کې بیا 15 کال شو. نو پته ولګی دا د احد تاریخ معلوم دی، چاته معلوم دی چې دا په 3 هجری کې شو. نو چې په بل کال بیا د 15 کال زار خبر چې یو کال پکې وون چې یو کال پکې ووت. نو پته ولګی دا چې غزوه احزاب او غزوه خندق دا په دغه باندې شوی، په 4م کال د هجرت باندې شوی. د دې اندې معلومي. البته دویم قول چې کوم دی نو هغه امام المغازی علامه ابن اسحاق رحم الله نقل کړل. دا تقریبا جمهور د تمام اهل سیر او د اهل مغازی په دې باندې اتفاق دی. صحیح خبرم دا ده چې غزوه احزاب او غزوه خندق چې کوم دی دا په 5م کال د هجرت باندې شوی دی. پاتې شدغه حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د احد په موقع باندې په 14 کال په عمر کې وو، او بیا د احزاب په موقع باندې 15 کال په عمر کې وو. د کې تضاد نشته، ځکه نشته چې کېدای شي چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د احد په جنگ کې په 14م کال کې وو. 14م کال صرف شروع شوی و، 13 کال پوره شوی او 14م کال مثلا شروع شوی ورځ پکې وتی و، 2 ورځې پکې وتی. نو بیا ګور دغه کال چې وته دا ټول 14م کال یو کال پکې دغه وته. او بیا کېدای شي د احزاب په موقع نه 15 کال عمر کې وو، خو 15م کال بالکل اخري ورځ یو 2 کال شو 2 کال مېس کې واته کنه. لہذا 2 کال چې پکې واته نو په 3م کال هجرت باندې جنگ احد شو. د احزاب چې کوم دی دا په 5م کال د هجرت باندې وشو. او د دې لپاره د جمهور دلیل چې کوم دی نو هغه دا دی چې د احد په موقع باندې کله چې د کافرانو واپس کېدل نو ابو سفیان ویلو چې آینده سال چې کوم دی نو موږ به د بدر په موقع باندې زموږ او ستاسو مقابله مسلمان ته چیلنج ورکړو چې په آینده کال کې به موږ ستاسو سره مقابله کوو د بدر په موقع باندې. کله چې آینده سال راغی نو دغه وعده پوره کول لپاره ابو سفیان راوته، جنگ لاره روان شو چې واقع موږ مسلمان سره وعده کړل هغه وعده پوره کو، جنگ لزو. کله په لار کې څه زه تر اورسید نو بیا اعلان وکړ چې دا د شلکو چې دا کال قحط کال له قحط د ډېر زیات مشکلات تیر مناسب نه د جنگ.
لہٰذا په دې کال موږ جنګ نشو کولی، زه واپس کېږو بل کال له بیا جنګ له راشو او واپس لاړو. یو کال بعد را روان شو خو بیا رانه، یعنې په 4م کال له هجرت باندې را روان شو خو بیا واپس شو د لار نه. نو پته ولې چې په دغه کال باندې جنګ ونه شو. او بیا یو کال بعد بیا دا واپسې نه یو کال بعد چې کوم دی نو 1000 کسان 10,000 لښکر یې ځان سره روان کړو په مدینه باندې حمله کول غوښتل. نو چې یو کال پکې دغه شو 4م کال له هجرت باندې واپس شو، بیا بل کال پکې و 5م کال له هجرت شو که نه. لہذا په 5 هجري باندې را جنګ شوی دی. دا صحیح خبره هم دا ده چې دې ته ویلی کېږي جنګ احزاب یا جنګ خندق. او په دې کې د کافرانو 10,000 لښکرو. په دې صفا معلومه شوه چې د احد او د احزاب په مابین کې 2 کاله وقفه شوده. نو چې 2 کاله وقفه پکې شوده نو احد خو په 3 هجري باندې شو، دا متفقه خبره ده. نو چې 2 کاله پکې ووتل دا په 5م کال له هجرت باندې شو. اوس دا چې د احزاب اسباب څه و، سبب یې څه شی و، باعث یې څه شی و، دا جنګ ولې شوی و؟ نو دا جنګ ځکه شوی و چې د یهودو قبیله بنو نذیر دا نبی علیه صلات وسلام د مدینې نه بار کړي و، شړلي وو. بیا دې منتشر و، ګډوډ و، څوک په یو ځای کې څوک په بل ځای کې. یو جماعت د دېونه چې کوم دی دا په خیبر کې هم و. دې خیبر والاو ته چې کله پته ولګېده معلومه شوه چې په احد کې قریشو ته غلبه میلاو شو، د مسلمان مغلوب شو دي. او د دې خبرې ورته هم پته ولګېده چې ابو سفیان بیا د جنګ دمکي ورکړله چې یو کال بعد موږ بیا راځو ستاسو سره به جنګ کوو د بدر په موقع باندې. نو دی خویی ابن اخطب چې دار د یهودو د هغې مشر و او ډېر زیات شیطان انسان و. دی او څه نور سرداران د بنو نذیر او د بني ابي وائل د دې څه سرداران عمار وائلي وغیره دې یو جماعت ته تیار کوو مکې ته ورسېدو قریشو ته. او قریش د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې جنگ ته آماده کړو چې ګوره دې چلو کې ستاسو غټ غټ سرداران دي ووژلي، ستاسو سره جنګونه کړي، ستاسو دین یې پرېښی دی، دې ځای نه تللي، هجرت یې کړی، ستاسو خلاف چلونه جوړوي، لهذا تاسو سره جنګ وکړئ.